السلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. سورة الصف آيات نبي يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الله فرمایي داخل غواړي مخالفین د اسلام، دشمنان د اسلام، چې په خپلو خلو سره د الله د نور رڼا چې دا هغه مړه کی والله متم نوره ولو كره الكافرون. الله ورکون کې دې د نور خپل اگر چې کافران د الله د دین منکرین هغه دا بد غني زموږ استاد حسین کی بدا خبر ای چې دا الله د نور رڼا، دا الله د نور، دا الله نور، دا الله رڼا دا چې کله د کم خلق د دې ختمول غواړي، دا رڼا مړه کول غواړي، نو یقینا دا یهودیان کې دي شي، دا نصرانیان کې دي شي، دا هندوان کې دي شي، یقینی طور باندې دا خلق د الله د دین دشمنان دي، او هغه د الله دین، دین اسلام ختمول غواړي. پدې کې څه شک نشته ده، هم همیشه هغه د اسلام خلاف سازشونه کړلي او نن هم هغه په دې سازشونو کې لګیا دي چې د الله دین چې ده هغه ختم کړي. دا غي د پاره هغه خپل ټول وسایل لګي، الکترونیک او پرنٹ میډیا چې دا غي د پاره استعمالي، چې په څه طریقې سره د اسلام منون کې هغه د اسلام نه لری شي، د اسلام د تعلیماتو نه لری شي، او حقیقی مؤمنان مسلمانان پاتې نشي.
او په هر پلیټ فارم باندې هغه د دې لپاره خپل کوششونه کوي. خاص طور باندې پرنٹ او الیکټرونیک میډیا استعمالي، پریس استعمالي، زمونږ سکولونه، کالجونه، یونیورسيټیانې دا استعمالي. او را روان نسل چې دی هغه د اسلام نه رو لري کوي، د اسلام محبت، د اسلام قدر و قیمت د هغوی په ذهنونو کې، د هغوی په زړونو کې ختمي. حرام، بے حیايي، فحاشي هغه عام کړه. لیکن دا ښکار دشمن دی، دا مونږ ته ټولو ته ښکاري. اگر چې دا خطرناک دی لیکن ظاهر دی. د اسلام د پاره د ټولو نه خطرناک دشمن په هر دور کې په دې مسلمانانو کې په خپل موجودي. پیغمبر علیہ السلام تا اللہ وی وقلبوا لك الامور، دوی ستا د پارا سبب د پریشانی جوړ شوی دی په دین کې، مشکلات پیدا کړي. نن زمون دور کې د ټولو نه زیات نقصان چې اسلام ته رسولې دی هغه په خپل د مسلمان دی. د دې نقشه قرآن مجید په سورۃ بقره کې پدې الفاظ سره الله راکاګلی دا ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانیا وانهم الا يظنون. او ځنی په دې کې هغه دي چې هغه امیین دي، انپړه دي، نه پوهیږي په کتاب باندې. اگر چې دا د تیر شو امتونو حال الله ذکر کوي او پدې کې مونږ ته تعلیم را کوي. او محمد علیہ السلام ویلي چې هغه امتونو چې کم کار کړي دي زما امت بم پاغه ډګر باندې زی. الا امانیہ، مگر صرف خوشی ارزوګان دي چې پاغه پسې دوی روان دي. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ندی روان دی مگر پخپل گمان پسی اٹکلو پسی. یو خود امت هاغه جماعت ته هغه حصہ د امت چې هغه د دین نه ندی خبر، د الله د کتاب نه ندی خبر. صرف دعوه په خله باندې د اسلام کوي، د ایمان کوي، ځان ته مسلمانان وای، کلمه وای، امیین دي. او دویم ډله فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. آغا ډل دا چې هغوی د الله د کتاب په مقابله کې
د الله د پیغمبر راوړي دین په مقابله کې د ځانې کتابونه لیکلي دي او د هغې نسبت الله ته کوي او د هغوی دا دعوه ده هو من عند الله چې دا د الله د طرف نه دي او دوی چې دا کار کوي د دې دپاره لیشترو به ثمنا قلیلا چې د دنیا لغون ته کې قیمت په دې باندې واخلي نو کم علماء سو چې دي کم احبار او رهبان چې دي کم زمونږ د دې ملک کم پیران چې دي د هغوی اکثریت قرآن ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله اے ایمان والو ستاسو کثرت ته مليانو پیرانو داسې ده چې ستاسو مالونه په ناجایزو طریقو باندې خوري او تاسو د الله د دین نه منع کوي او دې طبقه چې د خپل مفاداتو د پاره د ګیړې د پاره د معاش د پاره په دین باندې پردې اچولې د الله په کتاب پردې اچولې دي او هغه دین چې کم قرآن او سنت کې دی هغه پټ کړی دی او خلکو ته هغه دین خولل چې باغې کې د دوی مفادات دي لکه تاسو موریدي او پیری وګورئ په پورا شریعت کې په تاریخ د اسلام کې موریدي او پیری نشته ده دا پیری موریدی چا جوړ کړل دا دې مفاد پرستو وی کار کسب نه کوي دغه موریدانو شکرانه او نذرانه هغه اصول او پاغه باندې خپل کار چلے خپل بادشاہي جوړ کړی دا د دین علاوه چې کوم احبار دي علماء سودی یو طرف ته پیرانو دنده دا مزارونه دي پیری موریدی دا خانقاهګانی دي د تعویذونو کاروبار دی د دمونو کاروبار دی د ساختونو کاروبار دی ویم طرف ته علماء سودی او غړ غړ مدارس جوړ کړلی مساجدو کې ناس دي داود هغه دادا العلماء ورثه الانبیاء چې وارثان دي دادا انبیاء علما لیکن هغه اصل دین چې هغه پټ کړی دی زمون په دین اسلام کې د ټولو نه بنیادی خبره چې پاغه باندې تمام آسمانی کتابونه راغلي تمام انبیاء دغه د پار راغلي ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت د تمام انبیاء اتفاقی مسله داوا انما هو اله واحد الله یوازې اله دی دا سره بل څوک اله نشته دی وقال ربكم ادعوني د خپل رب نه خپل حاجتونه غواړي بل درته مزي د ټولو نه دا اهم مسله چې د اسلام بنیادی مسله ده او د آخرت ټول دار و مدار په دې مسله باندې ده نن مونږه په دې خبره باندې غور او فکر وکړو
چې پیغمبر علیہ السلام کله راغی هغه ته نبوت ملاو شو نو د ټولو نمخ کې هغه په خپل ملک هغه شرک ختم کړی دی د شرک خلاف کار کړی دی چې الله یو منی دا هغه څوک شریک نشته دی او چې د شرک څومره اقسامو دا هغه خلاف کار کړی دی درگاہونو پیرانو داغوی تصاویرو داغوی بتانو دا اللہ پیغمبر حکم کو اللہ تدعات انسانا الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا سویته چې تصویرونه ټول ختم کړي قبرونه چې کم د زمکې نه خلکو اوچت جوړ کړل درگاہونه مزارونه جوړ کړل دا د زمکې سره برابر کړي د تعویذونو کاروبار ختم کو د دمونو کاروبار ختم کو د ټونو ټوټکو کاروبار ختم کو او ای فرمایل ان الرقا والتمائم والطولة شرک بیشک دم تعویذ او ټوټکې دا ټول شرک دی د سارو په غاړو کې خلکو پټي اچولې ام بیلونه اچولې هغه پرې کړل ختم کړل چې دا لري کوي د ساحرانو کوډګرو منتریانو کاروبار ختم کو پیری او مریدی ختم کړه او دا تعلیم ورکو صحابه کرام ہوتا چې الہ تاسو صرف یو الله دی او په دومره سختۍ سره چې ابتدا د نبوت کې پیغمبر علیہ السلام صحابه کرام ته منع وکړه چې قبرستان ته هم نه ځئ تاسو چې کله تربیت وشو بیا ورته اجازه ورکړه چې تاسو قبرستان ته ځئ چې مرګ ته یادي زکه چې وس دا ير نه د پاتې چې تاسو په قبرستان ته لاړ شئ تبشر کو کوي د چانه به او غواړي د چانه به ستم وساتي لیکن بیا موږ ګورو چې هغه تمام شرکیات زمون په قوم کې رالل یو حدیث کې راځي چې آخر زمانه کې جماعتونه چې دي مساجد د دې زنبا فتنه او شر چتیږي او بیت به واپس کیږي نن تاسو مونږ ګورو د شرک غونته کې عظیم ګناه هغه زمونږ د جماعتونو او زمونږ د مساجدونو زمونږ د مدارسونو هغه راوچتيږي د تعویذونو کاروبار د دمونو کاروبار د ساختونو کاروبار یو طرف ته پیران دي بل طرف ته مولیان دي نن امامت باندې اجرت ته نن په قران خو باندې اجرت ته نن په اذان باندې اجرت ته نن په نکاح باندې اجرت ته نن په اذان ورکول باندې اجرت ته د دین داس یو کار نه دی پاک چې پاغه باندې اجرت نه او کم قوم کی چې دا غوی په علماو کې دا بیماری پیدا شي دا غي نه ورسته بیا نوري بیماریاں پیدا کیږي ځکه تمام انبیا چې راغلي هغه دا اعلان کړی دی یا قوم لا اسالکم علی اجر ان اجری الا علی رب العالمین زما قومه په دین باندې تاسو نه سنغواړم زما اجر په الله باندې دی په رب العالمین باندې دی ها علماء کی علماء حق مشته دي حق پرست علماء مشته دي دا هغوی نه خدای چاغوی د چا نه تم نه ساتي د چا نه ير نه ساتي د چا د ملامتیا ير نه ساتي هغوی قران او سنت صفا صفا خلکو ته بیانې خپل مهنت خپل مشقت کې خپل کار کې خپل ګېړه په مهنت مشقت سره ساتي
د چا نه تمې نه، د چا شکرانې، د چا نظرانې، د چا چندې په دې باندې گزارو نه دا وایي. چا ته لاس نه نیسي، د چا نه ووټ نه غواړي، د چا نه نوټ نه غواړي، خپل مال خرچه کوي، خپل وخت لګوي، خپل جان لګوي او د دین خدمت کوي. مجاهدین دي.